السلام علیکم ویورز، تاسو ګورئ پروګرام ویښې جنې او زه یم سلمه امتیاز. تاسو ټولو ته هرکلی ویری وارم ویلکم اور دعا ده چې چېرته هم یئ خیر خیریت سره به یئ. ویورز، مونږ فیمیل کانټریبیوشن په مختلف فیلډز کې مونږ ګورو او د هغې اهمیت هم ډېر زیات دی. ورسره هغوی یو فاینانشل سپورټ هم خپل فیملیز ته پرووایډ کوي او ورسره چې کوم دی داسې فیمیلز چې کوم دی نو هغه ضروري ده چې چېرته چې د هغوی فاینانشل سپورټ یو کور دپاره ډېر ضروري وي نو ورسره د هغوی هغه ورک لایف بیلنس چې کوم دی هغه هم ډېر ضروري وي. په دې باندې چې صرف کور لکه بهر چې کوم آفیسز دي هغې مینجمنټ نه دی ضروري، کور او بچي او بیا لکه خپل یو یونټ او خپل یو سیټ اپ چې کوم دی هغه د ښځې چې کوم دی نو اولین ترجیح ده. نو ورک لایف بیلنس باندې ډېر زیات زور پکار دی او دا فیمیلز چې کوم دی نو موږ مختلف آرګنایزیشنز کې ګورو، مختلف بزنسز دوی خپل کلاو کړي دي. داسې انټرپرینورز موږ د ټي وي په شیشه باندې ستاسو مخامخ راوستي دي، تاسو سره موږ د هغوی انټروډکشن کړی دی. دغه شانتې په بینک سکیم دي، ایجوکیشنل سیکټر کې دي او بیا څنګه چې زموږ ټایټل دی نو فایټر جیټ پایلټس هم دي. نو موږ فیمیل کانټریبیوشن په پاکستان کې هر چېرته ګورو. د کې پی کې که موږ خبره وکړو نو یو پلیزنٹ چینج زموږ په دې معاشره کې راغلی دی او چې کوم د پېښور که موږ سټي خبره کوو نو په دې کې خو موږ ډېر فیمیلز ګورو چې کوم مختلف فیلډز کې هغوی خپل خدمات ورکوي لګیا دي. خو چې کوم خواشه ایریاز دي یا چې کوم بیا دغه شانتې نور سټیز دي هغې کې هم یو پلیزنٹ چینج دی. بیا هم بیریرز نیډ ټو بی کراسډ. بیا هم داسې ایریاز شته چې کوم ځای کې د ښځو ټیلنټ ډېر زیات دی، هغوی هلته ایجوکیشن به هم اغشتې وي خو بیا هم په کور کې بندې ناستې دي او داسې ښځې چې کوم دي نو هغوی کانټریبیوټ کول غواړي خو هغوی له یو موقع پکار وي او دغه بیریرز چې کوم دي هغوی به بیا ضرور به کراس کوي. اوس په کم طریقه باندې کوي، کم هغوی ته سوټیبل دی، دا د هغوی په کنډیشنز باندې ډیپینډ کوي. زه به اول به توبت سره به هرکلی کوم او بیا زموږ ګیسټ چې کومه ده نو هغه همدغه فیلډ سره ریلیټډ ده او موږ مینیجریل چې کوم پوزیشنز دي هغې باندې چې کوم فیمیلز موجود دي هغې باندې به خبرې اترې به کوو. خو اول توبه ته هرکلی. السلام علیکم توبه. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ زه بالکل ټیک ټاک، تاسو څنګه یې؟ بالکل ټیک ټاک. تاسو ټولو ناول خو راته دا وایي چې نن مو توره جوړه څنګه اغوستې ده؟ توره جوړه مې ځکه اغوستې ده چې ما ویلې چې هغوی درته ویلي وو اچکاله جوړه پاکستان نه دا زما بس خپله زړه کې ده. ما ویلې که نه انر فیلینګز و هغه انټیوټیو دغه راتلو چې توره جوړه اچول پکار دي. تور کلر چې کوم دی که نه زما ډېر زیات فیوریټ دی to be very honest. او ماته لګي چې د ډېرو فیمیلز به لکه خوښ هم ډېر زیات وي. بالکل تور ډېر لکه فیل کېږي. چاته څوک ته د دې نظر باندې ګوري چې دا ډېر پیور کلر دی، څوک ته په دې نظر ګوري چې دا ټول رنګونه راپټ کړي ځان کې. نو تور هم یو بیله فلاسفي ده د هغې. بیا ورسره خلک دا هم وایي که نه تور چې کوم دی نو لکه غم سره خلک زیات اسوسیټ کوي خو ما ته داسې لګي که نه چې تور ګلامر سره هم اسوسیټډ دی. تور ګلامر دی. تور ما ته خو تور همیشه لکه ګریس فیل کېږي په دې کې، ځکه چې زه څنګه تور ته په کم نظر ګورم نو زه وایم چې دا ټول انسان هغه څومره کلرز دي، څومره خویونه دي، څومره نیګیټیو وایبز دي، دا تور هر څه راټول کړي نو هغه هر څه پټ کړي نو هغه ډېر یو پیور شان ایمیج ښکاري. نو واقعي تور کې یو ګریس دی او چې کله چې انسان ته که نه پوهېږي نه که نه چې کوم یو کلر واچوم تور چې کوم دی هغه بیسټ آپشن دی. ایگزیکټلی. او چې کله ټایم نه وي که نه نو هغه کې هم لکه کپړې استري کول او دا هغه یا سوس دا فیشن هم برابر کړي او ټایم هم درله بچت کړي. به زر زر توره جوړه واغونده او کار ختم شو. تاسو دغه خبره کوله ورک لایف هغه نو وایي زمانه دواړه کاره نشي او یا به میچن کړم یا به غاړه درکومه. نو ورک لایف او بیا ورسره چې کوم پرسنل لایف دی نو هغه بیلنس ساتل ډېر ګران کار دی واقعي. ځکه چې زمونږ اکثر سپیشلی چې کومې ښځې دي سړو نه هم پاتې کېږي. خو دلته به د ښځو خبره کوم چې د ښځو نه اکثر بیلنس خراب شي ځکه چې هغوی انیشیلي تړلی شوي وي د کور کار سره او بیا هغوی ورو وایي چې نه موږ ته مخکې راتلل پکار دي. نو بیا چې هغه ورک لایف د هغوی سټارټ شي نو بیا امبیلنسز شروع شي. خو لکه هغه بیلنس پکار دی. لکه دا اوس نن ماته اوس شوی که نه ملګرو کې موږ خبرې اترې کولې نو هغوی څه کور کار خبره شوه نو ما زه کور کار کوم لګیا یم که نه. نو هغوی ماته په جواب کې وایي چې ولې د بهر کارونو نه د زړه موړ شو چې کور کار نو مل زه دواړه کاره نه شم کولی. نو هغوی دا یقین نه راتلو چې ښځه هم
دوانه کار کولای شي د کور کار هم بهر کوي یا باغه بهر کوي چې بهر ډیر زیات ځکه ټول ته پته لګي چې زما کار ډیری نو هغه وی چې لکه د دې نه به کور کار بیخي پاتې وي خو دا بیلنس لټول چې کم دی دا زما په خیال چې ډیر ضروري دی او ښځه اخر کې اوم لټي او بل خبره دا چې ښځې چې کوم دي نو اسم بیسټ ملټي ټاسکرز دي بالکل ګوره لکه ټیک دا لکه موږ خو لکه بهر فیلډ کې کار کوو سره کورونو کې موږ موجود یو خو چې کوم ښځې صرف په کور کې موجود دي دا غوي سونه کارونه په یو وخت کې چلی لګي بالکل نو دی دا بس بیسټ ملټي ټاسکرز بالکل زه کله کله خپل مېندو ته ګورم زم سحر په 4-5 بجې بانګ مال را پاسي وي ناشته تیار کا خپل کار ته ځان را جوړ کا چې یو کس لا هغه کپڑے ګورا د هغه سمره د سکول کالج یونیورسيټي سامان دی هغه برابر کا بیا کور کار ته لکه وی رخصت کا بیا کور کار ته لګیا شو کور کار نه پس ته بیا کچن ته لاړ شه نو لکه اگر ټول ټایم 24 اورز کې هغه خوب ټایم او باسي نو ټول ټایم خزه لګي مالټي ټاسکینګ کوي د بهر کارونه دنه کارونه کوم ایکسټینډډ فیملی دا هغه ته هم اټینشن ورکړي هغه له هم ټایم ورکړي نو سونه مشکل دی مطلب لکه فزیکل پریشر هم دی ایموشنل پریشر هم دی نو خزه چې کم دی نو هغه خو مطلب ویوز ګوري لکه چې کوم یو هوم میکر وي نو د هوم میکر په باره کې هم دغه ویل کېږي چې لکه دا خو بس بیکاره ناسته ده په کور کې بیکاره نه ناسته د هغې ډېر کارونه په یو وخت کې چلیږي خو هغې ته بیا هم لکه هغه د بهر چیلنج د ورکینګ ویمن په لحاظ باندې لغونته کم دی دا چیلنج لغونته کم دی دا د چې ښځه کار شروع کی د بهر هغه بیا لږ هغې ته ګران په دې منی شي چې هغه کور والا ذمہواري بل څوک اغستو والا اکثر نه وي چې هغه بل څوک والی نو هغه بیا کور هم مینج کوي کور ځان له یو لوی انسټیټیوټ ته دا سمبالول دا چلول مینج کول ډیره زیاته ګرانه د ایڈمنسټریشن پورا پکار راځي دا یو ښځه ایڈمنسټر کوي لګي چې هغه بهر هم لاړ شي نو هغه ډبل شفټس والا کار شي نو هغه کې بیا لګ ګرانه خو ښځه بیا هم پاتې نه ده کنه Exactly. موږ په ګیسټ طرف ته لاړ شو ګیسټ طرف ته بزو موږ سره ویوز نن رومیسا احمد دا د اسسټنټ مینیجر مارکیټینګ اینڈ انډسټریل لینکیجز ایٹ اقرا یونیورسيټي دا د دوی لکه کرنٹ جاب دی اور لکه مینیجریل پوزیشن باندې دا او بیا لکه دوی سره هم د منیجمنت باندې خبرې وکړو ښځې چې کوم دی فیلډ ته راځي نو هغوی ته څه چیلنجز وي اور هغوی چې کوم دی نو لکه په دې فیلډ کې ایکسپټ کیږي او که نه ایکسپټ کیږي کم قسمه هغوی ډیلیوري کوي که نه کوي نو دا ټولې خبرې به موږ به رومیسا احمد سره وکړو زه به هغې ته به هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مهرباني ټیک ټاک تاسو څنګه بالکل ټیک ټاک thank you for coming to the show thank you so much for inviting me over it's a pleasure to be here thank you so much ښه رومیسا لکه تاسو به دا به ووایئ که نه چې لکه تاسو د فیلډ ته راغلی یئ ټیک شو که نه and you are in the marketing field marketing field چې کوم دی نو لکه هغه تاسو ته څنګه ښکاري لکه ښځې چې کوم دی نو are they acceptable in the field or not yes they are actually there is a special kind of taboo related to this field marketing سره خلکو دا taboo دی چې دا صرف سړی کولی شي ښځې نشي کولی when I opted for marketing so I got these a lot of opinions چې تا marketing ولې کولو تا به finance کړی او تا به HR کړی او and like you know یا که تا marketing کړی دی بیا دې سره ښه یو دا taboo دی چې ته social sector ته صرف لاړه شه because they think that women are only acceptable in social sector not in بالکل یا corporate sector के acceptable नहीं दी that's totally not true the dynamics are now changing जिन्हें केम कई marketing और marketing fields तरह गली दी and people accept them alhamdulillah I've been working in organizations the leading organizations in Peshawar and everywhere the management accepted me encouraged me in fact zada velisham jiz nan charta raure sidam it's all because of the encouragement of the management that I've been it's very important that you work with good organizations to develop yourself no da bilkul da khabar na da che marketing is only for you know males it's equally for females and females can thrive in it yes there are some challenges right challenges because it's not a typical job you know so it's like you have to interact with people you have to do a lot of stuff that's not like just office related but you have to overcome these challenges eventually ma khayal sara che yozal jine che kala rauzi korna bahar when she starts working bya male female difference khatam shi then you cannot play this female card like tabiya dana shavile دلته رومایسه یو خبره زه همیشه ګورم او اورم د کارپوریټ سېکټر خلکونه چې جنۍ کله هم کارپوریټ سېکټر ته راځي د هغې په مایند سیټ کې او د هلک په مایند سیټ کې فرق وي
ځکه چې کارپوریټ سېکټر ټول پروفیټ میکینګ دی نو جنۍ چې کومه ده هغه ایموشنلی زیاته ډریون ده نو هغه تا ته نقصان هم درکولی شي لکه هغه یو سچویشن ته زیات پروفیټ اورینټډ طریقې سره نه ګوري سړی چې کوم دی هغه زیات لاجیکل وي لکه منطق ته زیات خیال کوي نو دغلته چې کوم دی جنۍ باندې ډېر ټرسټ نه دی پکار الک باندې پکار دی ستاسو څه خیال دی باره کې totally not true that's totally not true I think women are very strong emotionally like I don't know this taboo دا یو taboo دی چې کوم associate شوی دی ښځو سره چې they are very emotional and they cannot be into leading positions yeah they cannot you know take decisions in corporate sector you have to take you know make difficult decisions and you have to be very vigilant and you have to be spontaneous you have to tackle with the problems دا بالکل دا I think دا یو ډېر غلط association دی ما داسې ډېرې ښځې لیدلې دي who are leading the corporate sectors like the Pepsi CEO تاسو وګورئ she is a woman she is an Indian but she is a woman and she is leading the organization نو داسې ډېرې ښځې دي چې کوم corporate sector کې لګیا دي کار کوي and they are thriving in it and they are in the leading positions and I think they are doing a very well job a very commendable job so I think this is not all but women can make good decisions women can take you know they can take suggestion women bosses په باره کې یو ریسرچ شوی و and they say that women bosses چې کوم دي they are more good bosses as compared to males exactly ځکه چې women emotionally and they can connect to their employees and they can understand their employees and they can bring out the best in them so you know if there is a survey چې کوم کې دا وایي چې ښځې کومې bosses وي هغه زیاتې ښې as compared to males دغه سروې چې کوم دی کنه دا ګالپ سروې دی دا ما سره شته کنه نو ویوز ګالپ سروې چې کوم دی نو هغه وایي چې فیمیلز ولې لکه ښه باسز دي ولې چې they are level headed they are creative هغوی چې کوم دی نو لکه all aspect approach چې کوم دی نو دا هغه ډېر زیات ښه دی او بیا ملټي ټاسکرز ډېر زیات ښه دي سړي د هغوی په مقابله کې همدغه سروې وایي چې ډېر زیات اګریسیو وي او د دې اګریشن د وجې نه هغوی نه چې کوم لکه دا کریټیو سایډ شو ولې چې اګریشن چې کوم دی نو هغه په خپله یو سرټن لیمټ پورې خو ښه دی ولې چې اټ ګیوز یو ا بوسټ کنه چې انسان کې لغونته انګر وي لغونته اګریشن وي نو یو گو اینڈ اچیو دیٹ گول یو هاف ان آل آؤٹ اپروچ خو چې کله چې هغه د یو سرټن لیمټ نه واوړي نو اټ بیکمز نیگیټیو بالکل دا ګوري هر ځای کې بیلنس او څنګه چې سړی یادېږي کنه چې دا ایګویسټک دی یا لږ ډېر اګریسیو یا لکه دا ټرم سیم شان دي کنه چې دا د لپاره استعمالیږي یا لږ سیلفش دی سیلف اورینټډ دی ښځه چې کومه دا ایموشنل دا سړی والا خبره خو انډرسټینډ شي چې لکه ټیک شو هغه زیات باغ خپل فائدې ته ګوري هغه با خپل خوشا ډیسیژنز داسې اخلي چې ټول راټولوي پکې دلته چې کوم دی ښځې سره چې کله مونږ وایو چې ښځه ایموشنز منې زیات ریلای کوي نو هغه نیګیټیو اغوستلی کېږي لکه ایموشنز نیګیټیو ایموشنز خفګان جړا او دغه شان چې کوم ډاون ایموشنز دي سټریس ډپریشن وارخطا کېدل حوصله بایلل دا ټول بیا هغه ایموشنز کې ښځې سره اسوسیټ شي حالانکه داسې نه ده د دې ایموشنز نه مطلب دا دی چې هغه سپریچولی زیاته مضبوطه ده او هغه د انر بینګ نه فیصلې کوي یو وی کنه هغه د ذهن فیصله وي بل وی د خپل د روح د ذات فیصله هغه د هغه روح والا فیصله کوي هغه سول ټو سول کنیکټ کیږي څنګه تاسو وایي کنه چې خپل امپلویز منی هغه خپويږي نو د هغه د هغوی په سپیرټ باندې د هغوی په فطرت د هغوی په روح باندې پوي دی شي ځکه چې هغه د هغه ځای نه سوچ کوي لګیای بالکل او ګوري لکه هغه لکه کور سره کنیکټډ ده کنه نو کور کې کچرته څه پرابلمز چلی نو خزه مانیجر چې کوم نو شي انډرسټانډز بیټر چې دې کسته لکه په کور کې څه چیلنجز کې دي شي نو شي adjusts accordingly that's a khabar hai yes bilkul she adjusts accordingly she understand people and she give them a specific leverage څنګه تاسو خبرو وکړه چې aggression چې کمی هغه یو حد پورې خوټي کی خو چې هغه یو حد نه زیات شي نو بیا it becomes toxic to the employees and as well as the organization itself نو خزه کومه manager ده and I've worked with many powerful women who are leading in the leading positions in the organization that they ever play a women card خزه به تاسو ته کلم دا نه وی لکه خزه سره دا خبرې اسوسییټ کیږي چې د مسلې ډېري او د لانجې ډېري او د بچوټیانې ډېرې غواړي او د دغه like I've seen women more committed than men هغه بالکل په ټایم راځي په ټایم زی ټایم they stay over late هغه خپل کار کوي and they're giving 100% to their organization so I think women are equally in a position to lead خبرې وکړو بریک د پاره جی ویوز یو بریک په واخلو بیا غوښنه پس واپس راځو دا کنورسیشن هم دلته نه کنټینیو کوو مونږ سره اوسئ
जी वेलकम बैक व्यूअर्स और द ब्रेक न मखके मुंगा पर स्ट्रेंथ्स बाने खबरा कोला चे खजे चे कम पदे मैनेजरियल पोजीशंस के दी नो दागो इस से स्ट्रेंथ्स दी और दा द गैलप सर्वे पर जरिया बाने मुंग पता लगे दलेदा उस रोमेसा मतलब लक सिंगा चिता सो खबर ओकड़ा चे लक दे डिलीवर बेटर खना नो लक यो वीक कंपैरिजन वर्तवाया चे मुंगा दे द पारा कौ लगे चे वी वांट टू फाइंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ अ वुमन Exactly. That is our main goal. पदे बंदे चे कमुंगा दा strengths highlight नको. नो खज़े तब सिंग अफ़ल your strength पर पता लगी चे yes I can go and deliver the same in the same organization. हर यो ज़ाय के चे कम दे standards भी मयार भी पैमाना भी लकमुंगा यो किस्मा क गर हम नापको कना नुमुंगा सताई समंदर सर नापको sea level सर नापको दा हागे zero न शुरू शु और ब्याद से पबरज़ू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सोना meters के मुंगा नापको नो मुंग त स्टैंडर्ड समेलाओ दे दा सी लेवल ठीक शो दगा शान चिकल मुंग जेंडर तरफ तराशो नु हल त चिकल मुंग खबर को नु मुंग स्टैंडर्ड हागा इंसान रालू द खुदा ताला मखलूक बला दी माशुमान दी लुई दी सड़े दे खजदा ट्रांसजेंडर दे पके नु मुंग हागा स्टैंडर्ड रालू चिकम ऑलरेडी आगा अपलिफ्ट शवे दे आगा प यो मकाम बांधे दे औ आगा सलाहियतुन राखकार शवी दी नो दा जमुंगा स्टैंडर्ड सेट शो ब्या द स्टैंडर्ड न कम कमजोरी दी औ कम कपबर दी चरे नुमुंगा ब्या अगर अखलू अगर सर कंपेयर को नजमा पख्याल दा कंपैरिजन दे लक ख औ बद बांधे न द दा सोसाइटी द माशरे चिकम दा आंसर दे दा खशो औ दा आंसर बद शो लक खजा खशो औ सड़े बद शो या सड़े खशो औ खजा बद शो दा द सिन दा सीधा दा सड़े यो स्टैंडर्ड दे और गोरा अपलिफ्ट शवे दे ऑलरेडी दे खबरों पर जरिया बांधे खजो त यो मोटिवेशन मिलावी कि चमुंगा हम सकोले शो लका खुदाई पाक चे कम देख ना होटल खलक यो शान सलाहियतुन सर पैदा करी दी खो बिया चा कम सलाहियतुन खजिना पाती दी सवज हम पाते शविदा नो अग राबर सेरा कवलो द पारा दा खजि द पारा यो डेर लोई मोटिवेशन दे बिल्कुल और दा खुबा अला बकीगी कना गोरा तुबा चे लका सिंगा चे जमुंगा गेस्ट त मौजूदा दा कना आगा पदे फील्ड के दा ठीक शो कना आगा चे पदे फील्ड के डिलीवर कोली शीन और दा यो रोल मॉडल दा खलको दा पारा और खलक लक दा कतेशी चे आउटिक शो मा के दा स्ट्रेंथ्स पकार दी मा त पफल पदे वीकनेसेस बने दा कंट्रोल पकार दे चे कम स्पेशली जमुंगा फीमेल पॉपुलेशन दे नो कमुंगा दा फल वीकनेसेस कंट्रोल कर मुंगा स्ट्रेंथ्स चे कम दे आगा मुंगा एनहांस कर नोरम जियात नो मुंगा दा पोजीशन ततलेशु बिल्कुल दा खबर दा सिंपल एज दैट रोमाइसा तसवेल वाड़े जी I agree with that and I think it's not about the comparison, it's about the hurdles that a woman faces. Exactly. Let's face it, it is a male dominant society and males are having these managerial positions and agar they're dominant the padi field ke jinet agar ke zan talar jodover she has to prove herself. You know, a man is a pre-approved agar pre-approved vi chetik it's not about comparison, it's just that che agar खज़ा यो कमज़ोर शान मखलूक शान करते शी कना ना you just have to prove yourself, you just have to hustle hard, you just have to work hard, just people can see your worth like the खलक दा गोरी चे मे बी जिन्हें के सिर्फ ऑफिसर लेवल जॉब्स द पारे टिक दी that's not true, they can be in the managerial position in the leading positions and there khasadim shtadi pake field ke there are many men in my life who supported me throughout my professional career. Without their support I wouldn't be able to achieve whatever I want to achieve. The like har charta ke balance shtadi, so it's not about the comparison like you said, it's just about that we're just telling the world what challenges we are facing. तास तो कना यो ज़बरदस्त मिक्स ऑफ एबिलिटीज सखकारी चे मतलब लक यव खज़दा और आगा चे कमदा कना लकफल दा से कम एबिलिटीज एनहांस की चे आगा दा से मखे तराशी एंड लक दा चे कम की पोजीशंस दी पागे बंदे आगा की नी और आगे बने कारो की डिलीवर की कना लक फॉर एग्जांपल दा पोएगा मकना चे कागा एजुकेशन आखली नो शी शुड हैव द बेस्ट एजुकेशन और चे कम एजुकेशन रिक्वायर्ड दे द राइट एंड द रेलेवेंट एजुकेशन आगा फील्ड द पारा आगा पकार दे ब्यावर सरे यो फोकस होम पकार दे कदागे फोकस पैदाश हो कना नो फोकस दागे पकोर बाने बंवी फोकस दागे पकार बांधे बंवी प ऑफिस बांधे बंवी नो दा योर राइट मिक्स दे देने अलावा मतलब तासो होम पदे फील्ड के यही तास त नोर दा से कम एबिलिटीज खकारी
I think यो शे چې کوم ډیر زیات ورک کول پکار دی هغه this is your communication skills چې تاسو communication skills ډیر بیسټ you are able to deliver you are able to present چې تاسو خپل ځان ډیر ښه پروف کولای شئ ډیر خلک چې هغه ډیر ټالنټډ دي ډیر هارد ورکینګ دي خو هغه څخه هغه رائټ communication skills والا هغه you know هغه شی نه ور سره نو چې until and unless you are able to communicate properly people are never going to see your work. No, communication skill is something the overall it's not only about women. You see, we hire people, we interview for different positions. ډیر خلک کی هر چا سبق ویلی او خو institutions نه ویلی او چې تاسو کله غته انټرویو کې وای چې introduce yourself ازان نشي introduce کوله. This is where you like you have to sell yourself. دا د ځکه به خپل ورت جوړه you have to sell yourself, you have to make a place for yourself. No, communication skills یا زمونږه هر یو کور خپل بیل ماولی ځنی خلک ډیر فورچونیټي چې هغه ته داسې رائټ اپبرنګینګ ملاو شي ځنی people have to work on themselves. Now I think you have to be presentable, you should know how to dress up, you should know how to communicate, you should know how to deliver and you should be very careful چې خلک د تاسو کار کریډټ هم وانه. This is another thing. خرومه یو بل سیز دی په دغه ځای ته را رسیدو کې کوم تاسو چې اټریبیوټس یاد کړل وې ستوري د سختو نتیریږي چې سحر ته رسی کم هغه هرډلز چې مونږ ته کم راځي ستاسو په خیال هغه کم مسایل دي کم خنډونه دي مونږ ته او بیا تاسو څنګه کور کړی دي هغه؟ Well, they get their hurdles razi. First of all, you know, to get into a good organization, place school, sado ke zan da para yo zay jodol. It's a very big challenge, you know. Zaka che der ziyad sadi pa managerial positions bane nasti, and when you go there and you know there is a culture of the organization, agar ke cheta hurdle ke no, the main hurdle was abe sometime, no offense to anyone, khaza che kamada agi khabara dona nashi auredale ke de. Like when she presents her point of view, she's often, you know, shut down. She like so you know, you have to bring this up. So these were the many challenges, but then again, yet I'm very thankful I had good bosses. My mother is a working woman as well, and she has invested a lot in us. So you know, I'm very, very thankful to her, because support or grooming we were able to overcome a lot of challenges because of that. But there are many challenges, like you have to make a place for yourself, you have to prove yourself, you have to give it time. And then there is a factor of luck as well. Tasu sanga khalko sara kar kare, tasu sanga bosses milavigi. A gam der zyad contributing factor. A good boss can either build you up and it can completely destroy you. A boss that tamilaushi, is going to groom you up, is going to encourage you, and you know, is going to, like, if a woman sit on a table, that's there come bosses be kam de equal be as equally treat ki, you know, if he's taking opinions from everyone, no ga yo khazitam chi huai chi tam rat huai chi, you know, what is it that you want to say? No, there is a lot of things, but again, time and again, lakata, you have to prove yourself. It's a never ending process. Like you have to, you have to continue with it. You have. Romesa Gori kana, da se khaze humvi. چې هغوی کنه یو manly approach یا یو manly غونته دا هغوی هغه outlook نه وي، دا هغوی هغه د خبرې سټایل just to blend in کنه داسې ښځې هم دي چې کوم داسې لږ غونته داسې سړې سړې غونته هغه خبرې اترې هم وي، د هغوی لږ غونته هغه حرکتونه هم هغه شانتې وي، او د هغوی هغه communication style هم بیا هغه شانتې شي. It's a bit harsh. It's empowerment maybe په دغه طریقه باندې موږ وپېژندلی شو، ومنلی شو نو هغه خپل وی کوه چلا هنس کی چال تو اپنی بھی بھول گئے نو هغه طریقې سره د دوی نه خپل دغه هیر شي هغه طرف ته راشي. Okay, what you wanted to ask? No matlab, does this help? I'm not sure if I think a woman should never, you know, just leave her grace out. Khaza che sona gracefully or che sona, like you have to be yourself all the time if you want to get to somewhere. Kata bal se judege, like you're just, you know, trying to be someone else or imposing to be someone else. It's not going to help in the long run, because until it's going to become frustrating. Che sona, like you pretend to be something else and someone else, and then you have this
you know, it's not, I don't think so that it's a really good idea. Khaza pal grace ki usi ki I've seen a lot of women hijabis, like hijabis and abaya wale chikamdi, and they're just, you know, going places and they're just achieving their goals. So it doesn't have to be, you know, you don't have to forsake yourself in order to get to somewhere. Just be in your grace, be graceful, be competent enough. I think competency and talent speaks for itself. So the qualities, you know, it is going to speak for itself, and it's going to place you in a better position. So you really don't have to pretend to be someone else. Ha, Rumesa Gora, चरता चिबुंगा वायु करना चिदा यो चैलेंज उम्दा कदे करना चिला के it's a male dominated society no खजुता दगा शांते challenges राजी तास तो दासे ना कारी चे खजुता द खजो ना हम challenges वी पदे वाने गोरे networking चे कम दे करना it is the order of the day, demand of the day. पदे वाने चे networking बनावी no, you cannot even switch jobs, you cannot find a better position for yourself. ठीक शो उस चे नेटवर्किंग चे मुंगा चे द फीमेल पमियंस के गुरु न पागे के अगर जेलसी वाला आंसर खामा खारा से आगु यम चे कम देनो बिया लेग पुलिंग शोरो की चे खा दाम फीमेल दा लका यो फीमेल बिया कोशिश कई चे दागे लेग पुलिंग शोरो की ठीक शो और कबिया दागा शांति मुंगा गुरु कने चे आगु नेटवर्किंग लका सड़ो सर दे नो आगे के अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम राशि बिया खलकम वर्त प गलत नजर गुरु चे दा खो जोड़े सड़ो सर डेरा नास्ता पास्ता कई लग यादा नो ददे पबारा के बता सबै पदे बन दा यो किस्म के लक मंग दा वेले शु कना वेस्ट हो डेर मख के तले दे आगु खो खसे डेर मख के वते वे दे लर्नड दोस स्किल्स कना मंग ला इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यू एग्जैक्टली मंग दिस इज लाइक यू रेज्ड अप अ वेरी गुड पॉइंट वही कने च खसे द खसे दुश्मनो खिजी कला कला नो दैट्स लाइक वेरी ट्रू यू नो women should support himself. I think there is enough room for all the women to build themselves up instead of tearing each other down. दोना हर चादा परजेश द चगफ पलजान जोड़ की instead of, you know, pulling legs. No खजो के दा jealousy वाला factor राजी वाली रोमाइसा या खो द्वी खपला insecure दी या द द्वी चिकम आगा competency दा आगा level तन दलक आगा काबिलियत आगा सलाहियतों न द्वी आगा level तन दी रसोली चे कम level मने आगुई अबल कस गुरी औ नशीज गमलेस्ता सो पख्याल का वजह सदा. I think you're right. The main reason can be insecurity. यो गोरे यो कस चे पलजान के confident ही कना चे ज़ कॉम ज़ टिक कॉम और ज़ चे कम दे ज़ पल talented हम यम ज़ पल hard work हम कॉम और I'm going to get somewhere. अगर स खदोना time बिल्कुल ही ना चे अगर बल कस चे कम दे leg pulling हो की या बल कस न jealousy अगर शैतानियाँ हो की वो चे कम कस जान ला incompetent ही कना अगर ते चे दा पते ही like it stands true for men women both. चे अगर तो like सड़ो किन दा शई को like चे कम तो दा पते ही कना चे ज़ पला talented nayam या ज़ पला you know मा के सब skill निश्ता दे ना अगर instead of this to work on himself या अगर पजान बंदे कारू की या जान न सुजूड़ की I think अगर तो better option दाख करी शिदे अब्बल नज़ब खराओ का गम दा अब्बल leg pulling कम चरता दा जमा ज़ेवाने ली दा चरता माना मख्की नशी no they go for this approach and I think this damages a people and it also damages the organization the most because they're like you know khalak wahi kana chi people never leave their workplaces or organizations they leave toxic environments exactly agar they don't toxic she that you have then no choice but to move and it's a downfall of the organization او اغه انسان خپل هم په خرابيږي لکه مونږه ژوند هله خپل تیرو مونږه کریټیو هله کې دی شو مونږه پروډکټیو لکه یو ارګنایزیشن ته فائدہ هله ورکول شو چې مونږه پوزټیو مونږه مثبت سوچ ولرو مونږه د اغه د فائدې سوچ ولرو که مونږه ټول ټایم عمدا خیالي چې نه د خپل د بل انسان خپې وهل دي د هغه ځای نیول دي او لکه عمده نیگیټیویټیز که دې طرف ته زموږ خیالي نو بیا خو مونږ هغه ادارې ته هم فایده نشو ورکولی او ځان سره ټول عمر زړه خورو لکه هغه زموږ خیال ویښته چې زموږ سپینېږي نو هغې کې هغه خلکو دا هم وجه ده فایده خو ډېره لره خبره ده د دې نقصانات ډېري بلکل هغه کس والا ټول کم کاریج لیول زی هغه ختم شي هغه چې کم دی هغه بیا په خپل جاب باندې نشي کانسنټریټ کولی هغه په ټوله ورځ همدې باندې کانسنټریشن وي چې زه د politics څنګه tackle کوم زه د organization politics ځان څنګه exactly no it comes to a point هغه دونه toxic شي چې هغه کس بالکل هغه کارم هغه سره افیکټ شي هغه کریئر هم هغه سره افیکټ شي او هغه چې کوم دی هغه یا هغه زه پری دی یا هغه امک شان جوړ شي because then you have to tackle with it when you have to tackle with it یا به اکشان شي یا به هغه زه پری دی because خارونه سګوري تاسو یو ایجوکیشنل انسټیټیوټ سره تاسو منسلک یې کنه البته تاسو جاب کوي
زه لکه د سټوډنټ پوینټ اف ویو باندې خبره وکوم چې دا منټورشپ سونه ضروری دی سټوډنټس لپاره او په دې باندې موږ دونه ډېر سټرس ولې نه ګورو. Yes, this is you know this is another issue چې زمونږ دلته کې career counseling خو یو ډېر زیات لاک کوي. شروع کې چې څنګه تاسو شروع کې تاسو یو خبره وکړه چې you know what is the right mix to get to where we want. Right mix خو لکه لره خبره ده. اوس هم تاسو یو FSC والا ماشوم راوچت کې هغه ته اډو دا پته نه چې what does he want to do. هغه څه کول غواړي، هغه څه اچیو کول غواړي، هغه څه شي کې زیات انټرست دی. like you have you know only two fields یا ډاکټر وکا یا انجینیرینګ وکا او بیا کې ایسو نشینو بس BBA وکا you will get a job somewhere. like هغه ماشومان دونه تاسو سره you know talented ماشومان دي. they can be artists, they can be singers, they can be you know dancers. اوس خو it's an open world. like اوس you can be a lot of things. خو هغه ماشوم ته هغه پراپر هغه کریئر ډیولپمنٹ بالکل هغه کاونسلینګ هغه ته جوړ ملاو شوی نه چې هغه خپل هغه سکلز ایکسپلور کی چې یو نو چې واټ از اٹ دیٹ یو وانټ ټو ډو. نو آی تھنک اٹس ویری امپورټنٹ یونیورسيټي لیول خصوص چې دا کالج او سکول لیول نه ټیچرز ته دا پکار دي چې دا ماشومانو ته کاونسلینګ وکړي، دا ماشومانو ته ګرومینګ وکړي او دا ماشومانو ته یو نو یو رائټ ډایرکشن وکړي. دلته خو ټیچرز هم دا تاسو ته وایي چې یو نو یو either have to become a doctor or you have to become an engineer, otherwise you are doomed. No, this is a very wrong approach. You have to encourage students to come approach ke agar tik thi aga maga ke larshi, because you are only going to excel in a career if you love it. او ګوره بیا دلته کنه بیا د پیرنټ سپورټ هم ضروری دی کنه. بالکل په دې باندې چې پیرنټس هم په دې باندې سټرس ورکوي. ګوره ټیچر سټرس ورکوي، انسټیټیوشن سټرس ورکوي، پیرنټس سټرس ورکوي او د ماشوم چې کوم نفسیات دي داغه چې کوم خپل ابیلیټیز دي داغه چې کوم منټل لیول دی اټ از ټوټلی ډیفرنٹ کنه. او اون دې لپاره موږ دا ګورو لکه زموږ خپل یو قسم کې دا ایکسپیرینس دی چې کم زموږ سکلز او we were not in that jobs kana aga jobs چې کوم دې کتا سو خلق وګوري in general they are not delivering in the fields that they have the ability to deliver in. بالکل دا خبره ده چې کوم دې زموږ بیسیک موږ چې س پروفیشن یا س کریئر خپلو لګیایو هغه آغاز د یونیورسيټي نه کیږي ځکه چې موږ سپیشلایزیشن کو په هغه ډیګری کې په هغه زده کړې موږ کو نو دغه ځای کې مسله سو شي دغه ځای پورې هغه ماشوم چې کوم دی هغه وی د 1300 کالو 900 کالو د دې نه سیوا نوي په دغه عمر پورې هغه نه پوي شوی چې مال کم سبجیکټ اغستل دي. نو د دې نه پهله هغه ایکسپوژر نشته. د دې نه پهله چې کوم دی دا د استاد ذمہواری جوړیږي او دا د مور پلار کا هغه تعلیم لري د هغه ذمہواری جوړیږي چې د ماشوم ته هغه لګته هغه جنې د شغی ته ایکسپوژر ورکی. دغه ایکسپوژر چې ورته ورکی نو هغه ته بیا پته لګي چې اوس مخ کې کم ځای ته تلل دي او مالا کم ځای کې ډیلیور کول دي زو کم یو ډیګری خطرې کې سر اغستې شمه خو زموږه مجبوری یا زه به وایم چې د بده مرغه مونږه هغه گایډنس نشو ورکولای. بالکل تو به بریک به واخلې. بالکل قدرمنو زه یو وړي شاندمې طرف ته او بیا راځو رومای سنه د کو ایجوکیشن میرټس او ډی میرټس دغه فائدې او د نقصانات خو تاسو ته معلوم دي. فائدې چې کوم دي په دغه باندې به هم خبرې وکړو ځکه چې ټول کارپوریټ سېکټر چې کوم دی هغه هم دغه شان یو میکس کلچر دی. نو زه یو وړه شاندمه اخلو واپس راځو. جی پروگرام کې یو ځل بیا هرکله ویورز اور د بریک نه مخکې تو به یو کوېسچن روماسه سره پرې خولو چې په کو ایجوکیشن کې بالکل چې کوم دی نو لکه د کو ایجوکیشن خو هم نن سبا لکه میرټس ډی میرټس خو وي خو میرټس ماته لږ زیات عمده کارپوریټ سېکټر د وجه نه زیات بالکل صرف کارپوریټ سېکټر نه کومه هر طرف ته وګورو د اوس وخت ضرورت دی دا مین سټریمینګ چې موږ ستوایو کنه چې دا دواړه جندرز چې کوم دي دا یو لاین ته راولي د دواړو برابر ضرورت دی او دا موږ وایو چې ایک گاڑی کې دو پہیے دا ټول خبرې چې کوم دي دا د دې لکه د دغه کې د دې پرانا کې دا خبره راځي چې کوئی بچپن نه د الکان جنکو تک نه هغه یو هغه سکل ډیولپ شي چې دوی به یو بل سره به لکه سټډیز چې کله کوي نو ورسره نور انټراکشنز هم وي کنه د انټراکشن ډیورینګ پلی د دوی هغه وخت کې انټراکشن دی ډیبیټس کیږي نور کمپټیشنز کیږي نو هغه ته کنه هغه سکل ډیولپ شي چې لکه دې ته بزر د خور د رور په نظر باندې وسینګه به ګورم بجای د دې چې لکه ومکه هغه جندر ډسکریمینیشن ولا چې کم دی نو هغه یو ګیپ لغونته ورسره کم شي. بالکل او دا رومایسا یو دا پښتنه زه د نظر نه کوم تاسو هغه پرسپیکټیو کې بیا ماته جواب هم راکړي. زه اکثر چې خزي ګورم دي چې کله جاب طرف ته راشي
نو هغوی چې کله هم سړو سره انټریکشن کوي خبرې اترې کوي نشي کولی څوک به رپیږي څوک به رستو رستو کیږي هغه خپل چې کوم د کار خبرې هم دي که نه هغه هم هغوی نشي کولی لکه تر دې پورې چې یو فایل هم مخکې باس ته نشي ږدلی چې دا فایل واخلی جي او دې کې دا کار دی نو دې دا کته چې زه ګورم نو زه دا ډېر واقعي ډېر ګیپ دی نو دې لحاظ سره کوئی ایجوکیشن څه فایدې موږ ته راکړي Co-education, see, it has a lot of benefits. لکه څنګه تاسو ووایئ که نه چې جینۍ چې کومه وي هغه مخکې نشي تللی باس ته اوس ګورئ دې کې یو سمپل کمپیریزن دی هغه جینۍ کې چې کومې دي کوم سکول لایف نه هلکانو سره سبق ویلي هغه به بیا لیول اف کانفیډنس وي اور هغه جینو کو چې کوم صرف یونیورسټي کې هلکانو سره سبق ویلي هغه به بیا لیول اف کانفیډنس وي سکول لیول نه چې هغې ویلي هغې دې ګیټ یوز ټو اټ لایک هغې کې هغه یو سرټن لیول اف کانفیډنس ډیولپ شي هغه وګوري چې دې آر ایکول بینز وی کین ټاک وذ دیم یو نو وی کین ټاک ان front of them and we can treat them as an equal هغه چې همیشه نه هغه صرف جنکو والا هغه سیستم کې پاتې شوي ایون چې به یونیورسټي ته راشي زموږ یونیورسټي لیول کې دونه انټراکشنز خو بیا نه اټس either presentations or you group up with some people for an assignment or anything هغه کانفیډنس هغه دونه زیات نه ډیولپ کیږي so I think the schools طرف نه چې کوم هغه کوئی ایجوکیشن یې کنه الته کې د ستاسو کانفیډنس سم ډیولپ کیږي ځکه ګورئ هغه ماشوموالی کنه ستاسو پرسنالټي ډیولپ کیږي لګي نو اٹ بیکم ا پارٹ اف یور پرسنالټي یونیورسټي پر خو چې تر رسې ته الریډي ځوان وی لایک یو 18 19 years old نو هغه نه پس اټس اونلی 4 years او 4 years کې هغه دونه هغه کنیکشن هغه نشي ډیولپ کېدلی نو آئی تھنک اٹس ویری امپارٹینٹ ٹو فوکس آن کو اور داسې یونیورسٹي کې یو نو داسې هغه کلچر پکار دی لایک اوس دې کې ډفرنٹ ټایپس اف یونیورسٹي نمونه به زه نه علم خو وین یو کم ټو د پرایویټ سیکټر ان یونیورسٹیز هغې جینکو به بیا کانفیډنس اف لیول هغه ته هغه انوایرمنټ ملاو شوي سیف انوایرمنټ چې کوم کې هغه سړو سره انټراکټ کولی شي هغې سره کار کولی شي هغې سره خبرې کولی شي why is it so important چې یو جینۍ یا لک خور یا روري like you can be friends and you can be good colleagues you know so you can develop that certain amount of confidence and بیا چې هغه پبلک سایټ ته چې کوم یونیورسټیانې دي هغه کې ګورئ هغې جینکو به دونه کانفیډنس لیول نه ځکه چې هغې ته هغه انوایرمنټ نه میلاو شوی چې کوم کې هغه ګروپ کې دی کانفیډنس خبره نه ده هغه د خبرې اترې کولو طریقه بالکل چې هغه یو طریقه وي یو سکل وي که نه او لکه څنګه چې لکه وختي توب هم خبره وکړه نو مطلب لکه هغه خپله خبره مخکې کولی هم نشي and if she is facing a hurdle then she cannot even stand up for herself هغه ځان دپاره سټانډ اخیستل خو هم یو خبره وي که نه she cannot take a stand for herself ځکه چې هغې هغه ګرومینګ نه دی شوی که نه هغه شان انوایرمنټ کې یونیورسټي and schools are basically there سبق سره سره to groom you نو چې تا ګرومینګ هلته کې شوي ته به خپله خبره هم کولی شي ته به خپل فاید ته به ځان له پروموشن له هم خبرې کولی شي ته به مخکې کېدو له هم خبرې کولی شي you will be taking initiatives and if اگر تا هغه لیول نه پاتې شوی نو بس بیا you cannot do anything for yourself خرونه ما سره یو کوېسچن دی again on gender discrimination I don't know why but I have to ask this question ګورئ لکه جنډر ډسکریمینیشن زموږ په سوسایټي کې شته بالکل ټیک شو که نه مونږ چې کوم دا غټ کمپنیز ګورو ملټي نیشنلز مونږ ګورو یا دغه شانتې چین اف کمپنیز نور چې کوم زموږ دا لوکل چینز دي هغې کې چې کله مونږ ګورو نو چې کوم زموږ دا لوکل فیمیلز دي we do not see them on the topmost management positions as compared to the foreign females زمونږ دا معاشره یو فورن فیمیل کاغه انګریزه ده که هر چېرته نم چې راغلی ده یورپین د هر څوک هم چې ده هغه چې د چېرته نم راغلی وي she is acceptable to our men as compared to our local ladies who can equally be good at the same position دا ولې I think it just all comes down to the mindset of the men. Unfortunately, we have this mindset چې کوم ځای کې چې کوم دی هغه معاشره دونه accepting نه ده چې هغه فیمیل وګوري چې هغه ځان سره نو بیا فورن فیمیل ولې کوي مکه غلام mindset دی but I don't think so maybe they think that they're superior somehow or you know I don't know مطلب maybe چې they are from other world حالکه دا څه بالکل نه ده که کمپیریزن وکړو نو زمونږ هغې له چې کوم فیسیلیټیز دي او بیا زمونږ ښځو له کوم فیسیلیټیز دي we work much harder to get anywhere زمونږ ته هغه فیسیلیټیز هغه شیزونه نه دي اویلیبل چې کوم هغې له اویلیبل دي like مونږ we literally have to scratch and claw or our way to the top
and pakar de chumunga sadi more accepting way munga khazota but they always see that agar female chokster the CEO lagi dali no they would be like clapping for her chide kare kade de but if the local khazain they would be like waga parchi wala hisab bhi ab sab sahi so you know it's actually it's very unfortunate. It's like I have faced it working in organizations. हालांकि लक तू तो गोरा करना चिकम जमंगा दा लक लोकल पॉपुलेशन दे आहोई जमंगा त दे हालात न जायरे मतलब मंगा उन दलता पैदा शवी लो शवी मंगा उन पदे के कारम कौ लगियायो we are well aware of the challenges that our society is facing और चिकम hurdles दी और चिकम मुश्किलात वर्की दी यो female the foreign country न राला और आगा दलता पगट गट और बे पल्ला कुनो के आगुला तनखागाने दो न जबरदस्त तनखागाने हम वर गई कना और आगुई खुद खास लका आगुई ता आगा जसवा मतलब अगर इंफॉर्मेशन हम निश्ता चे दलता सहालात चलेगी dynamics na understand ke yes they don't understand if you move to even another city ta city wala dynamics na she understand ko le unless you have lived there no aga khazim dalta wala dynamics na understand kai a local person will you know understand the dynamics much better and give you a very good output and a very good result but it's unfortunate was that so exactly why the year gat kawale na shamo the سوال یاری دوست د دړې وړې شي نه رمای صاحب تمره په خیال لګیا خو نه د رمسنه به یو بل کوېشن به هم تاسو کو ګوري لکه تاسو هیلث سېکټر کې هم وای کنه او بیا تاسو ایجوکیشنل سېکټر کې ٹھیک شو اور تاسو جوړې سایډ بزنس هم دی that is just in the making right خو لکه کزه تاسو ته دا وایم کنه چې لکه تاسو دا چې کم پاست ایکسپیرینس دی ان د هیلث اینڈ ایجوکیشنل سېکټر نو تاسو کنه په دې کې لکه سپورټ کتلې دی لکه خپل ځان لپاره اور لکه هغه سړی هم هایلایټ کوي چې چا تاسو له سپورټ ورکړی دی well mala dear support milaw shave they have been fortunate enough by with the both of the CEOs of the organizations that I've worked with both were in the leading position and both of the CEO encouraged me a lot they have given me you know a lot of courage a lot of support they treated me as an equal they listened to me you know and they just you know believed in me I think that's very important that someone believes in you no matter chikam leading kasandi agona dear support milaw shave de aw ma कम इक्वल कसान दी अगेन हमारा डेढ़ लाख पुलिंग में लाओ शोवे दे कि they were well as well but a boss insecure no zaka او چې کم همزولي نو اغي insecure یغي وی چې دا اوس کمخ کې لاړه بیا بس مونږ بس کو مونږ شرم پکار دے تاسو equal level باندې females هم yes I had a very bad experience with one I had چې کم ډېر ugly experience شوه هغه به females سره